مسافر یم آیا په ما باندې قرباني کیږي او که نه کیږي؟ جواب دا دی جی که چېرې ته مالدارې د نصاب خاوند دی دومره سرمایه در سره وي چې د هغې قیمت په دې ورځو کې 1,80,000 1,90,000 ته رسي یا د دې نه اوړي او قرض در باندې نه وي ته بالکل د نصاب خاوند دی ته مالدارې او په تا باندې قرباني واجب ده او که نه تا سره دومره سرمایه نه وي غریب یې نو بیا په تا قرباني واجب نه ده یا سرمایه شته خو په تا باندې قرضونه دومره دي چې هغه تې منفي کړي نو دغه عمره پیسې نه پاتې کېږي 1,00,000 پاتې کېږي یا 1,20,000 پاتې کېږي یا 1,50,000 پاتې کېږي نو بیا هم په تا باندې قرباني واجب نه ده یا دومره قرض دی چې ستا ټول ټکټ کې ټوله سرمایه دې ختمیږي که کومه تا سره ده نو بیا هم په تا قرباني واجب نه ده. اوس دا ده چې که په تا قرباني کیږي نو مسافر قرباني کول دله کوم ځای کې پکار دي نو ګوره بهتره دا ده چې ته په کوم ملک کې پاتې کیږي چې په هغه ځای کې ته په خپل لاس قرباني وکړي. دا د نبی علیه السلام مبارک طریقه وه چې خپلې قربانۍ ته په خپله باندې ولاړې دا ډیره بهتره خبره ده او دا ډیره غټه د اجر خبره ده. صحیح شوله که نه؟ خو که داسې وي چې هلته تا ته اسباب نه برابریږي ماحول نه دی برابر وغیره تا ته تکلیف دی نشي کولی نو بیا ستا دپاره قرباني ستا په اجازت سره په ملک کې په ستا چې کوم وطن دی هلته هم ستا دپاره قرباني کولی شي خو ستا په اجازت سره. صحیح ده؟ او شرط پکې دا دی ګورې دا پکې ډېر خلک نه بیانوي چې ته په کوم ځای کې پاتې کېږي چې هلته مختري او په کوم ځای کې چې ستا قرباني کیږي چې هلته مختري. ګورئ ښه دا لازمه نه ده چې دواړو کې د اختر لومبۍ ورځي نه که سعودي کې یو ورځ اختر مخکې دی نو خیر دی که پاکستان کې په دویمه ورځ اختر دی نو که سعودي کې دویمه ورځ هم ده د اختر او پاکستان کې لومبۍ ورځ هم ده نو دواړو ځایونو کې اختر شته نو چې په دواړو ځایونو کې اختر یې هغه که لومبۍ ورځ او که دویمه ورځ نو قرباني بالکل درسته او جایز ده. خو داسې نه کیږي چې ته په کوم ملک کې پاتې کیږي هلته اختر شته او په وطن کې دی نشته یا وطن کې شته او هلته نشته نو بیا د قرباني صحیح نه ده چې په دواړو ځایونو کې اختر وي چې په دې مسله باندې تاسو پوهایې. بله کس تپوس دا کوي چې یو کس شرعي سفر باندې وتی دی مسافر دی نو په مسافر خو قرباني نشته لکه هغه مسافر چې دی په حالت د سفر کې دی یا یو ځای کې پړاو اچولی خو 15 ورځو نه کمه ارادې ده او دا د اختر غټ اختر لومبۍ ورځ دویمه ورځ درېیمه ورځ نو په ده باندې بیا قرباني واجب نه ده. خو داسې ده چې د غټ اختر 3 ورځې لا وتلي نه دي او د په یو ځای کې د قیام اراده وکړله مقیم شو د 15 ورځو یې د هغې نه سیوا اراده وکړه دا ځان سره یاد ساته چې د غټ اختر ورځې لا وتې نه وي او دی مقیم شو او دی صاحب نصاب دی نو دی به قرباني کوي قرباني په ده باندې بیا څه ده جی واجب ده. دی اوس په هغه ځای کې هم قرباني کولی شي چې په کوم ځای کې دی مقیم شو د قیام اراده یې وکړله او که دغه نه نو د په حکم سره د په وینا سره د په اجازت سره په وطن کې هم د ده دپاره قرباني کیدی شي. زما محترم ورونو ډېر اهم مسایل دي او مسلمانانو ورونو ته ضرورت دی که هغې ته ورسوئ نو انشاءالله دا به صدقې د چا چې مور پلار ژوندي وي او دا کس قرباني کوي نو آیا دی به اول د خپلې قربانۍ فکر کوي که نه مور او پلار ته به خامخا قرباني کوي؟ ګوره جي په دې مسله باندې ځان پوهه کوي دلته اکثر پښتانه په یو غلطۍ کې مبتلا دي چې د هغې په وجه د دوی په ذمه باندې واجب پاتې کیږي او دوی ګناهګار ګرځي خو دې مسلې ته د دوی پام نه دی. ګوره جي مسله دا ده که چېرې تا سره مور او پلار دی یا پلار دی یا مور ده صحیح شوله او دوی په خپله د نصاب خاوندان دي د مور او پلار مالدار دي د دوی سره خپله ذاتي دومره سرمایه شته دی چې 2.50 تولې سپین زر ته قیمت رسي یا د هغې نه اوړي نن سبا د 2025 د حساب مطابق 1,78,000 یا 80,000 روپۍ د 2.50 تولې سپین زر قیمت جوړیږي چې دې ته رسي یا د دې نه اوړي د تجارت سامان دی ورسره سونه چاندي د ورسره نغدي دی ورسره د ضرورت نه زیاتي سامان د قیمت والا دی چې دغې ته قیمت رسي نو که مور او پلار سره دومره سرمایه شته نو په هغوی خو بیا خپله قرباني واجب ده چې قرباني به یا څاروی به ذبح کوي قرباني به کوي یا به د قربانۍ په څاروي کې ځان له حصه نیسي. صحیح شوله که نه؟ خو که نه مور او پلار د نصاب خاوندان نه دي د هغوی سره ذاتي دومره سرمایه او دومره پیسې نشته او ګټه وټه ټول زوی کوي بچی کوي او د هغه په لاس ده او هغه د نصاب خاوند دی نو دلته دا غلطي مه کوه چې خپله قرباني پرېږدي او پلار یا مور له حصه ونیسي. دا غلطي مه کوه دلته ستا په ذمه باندې واجب پاتې شو په تا خو قرباني واجب وه او په مور او پلار خو واجب نه وه هغوی له دې قرباني وکړه نو هغه نفلي قرباني ده شاید هغوی ته به ثواب میلاو شي خو ته ګناهګار پاتې شو ولې قرباني خو په تا باندې څه وه
واجب وه. یو بچی داسې دی چې الله ورله وس ورکړی دی، خپله څاروی راوسته ځان لی پکې ایسه ونیوله او مور او پلار لی پکې هم ایسه ونیوله نفلي قرباني، نو بلکل بیا درسته ده، په دې کې هېڅ څه خرابي نشته. خو مین غلطي چې کېږي د پښتنو نه په دغه ځای کې کېږي چې د نصاب خاوند بچی مالدار بچی او خپله قرباني پرېږدي او یا مور له یا پلار له ایسه ونیسو، نو پام کوئ دې سره ګورې ستاسو په ذمه باندې واجب پاتې کېږي چې دې مسلې ته مو سوچي. بله مسله دا وکړه چې مور پلار دواړه یا په هغوی کې یو کس وفات دی او څوک په هغه پسې قرباني کوي، نو آیا کولی شي؟ بلکل کولی شي، دا نفلي قرباني ده او د دې ثواب په هغوی پسې باقاعده رسي. اوس به د دغې غوښې څه حکم کوم په مړي پسې چې تا قرباني وکړه، دې غوښې سره به څه کوې؟ نو څنګه چې ته د خپلې قربانۍ غوښه تقسیمې صحیح شول او هر څوک یې خوړی شي استعمال کې راوستی شي، نو دغه شان د دې نفلي قربانۍ غوښه هم ده. که داسې وه چې مور پلار وفات کېده یا یو کس وفات کېده او د مرګ نه مخکې وصیت وکړو چې ما پسې به زما د مال نه قرباني وکړي، نو د هغه چې کوم مال دی 3 حصې شو، نو د 3 حصې نه به د هغه په وصیت عمل کول واجب وي په وارثانو چې دا قرباني به پسې خامخا کوي. خو دا واجب قرباني ده، نو دغه غوښه بیا دی په خپل استعمال کې نشي راوستی، دا به ټوله په فقراو په مسکینانو څه کېږي جي دا به تقسیمیږي. او که نه واجب قرباني نه وه، وصیت نه و، داسې نفلي قرباني پسې کوله، یی وصیت کړی خو مال یې نه و پرېښی، وارثانو پسې کوله، نو بیا هم هغه نفلي قرباني شوه. او یی مال پرېښی خو وصیت یې نه و کړی، نو بیا هم په وارثانو واجب نه ده، نو بیا هم هغه څه شوله نفلي قرباني شوه. دا اهمې مسلې دي او د پښتو معاشره کې په ډېر مسلمانان نه دي پوهه، نو هغوی ته هم ورسوئ او ځان هم پرې پوهه کوئ. وصلی الله علی النبي.